چپټر نمبر 4 پارشل فریکشنز. پارشل فریکشنز چې دا ویل کېږي څه ته؟ پارشل فریکشن ویل کېږي مثال تور موږ یو فریکشن راکړي او هغه فریکشن موږ راوالو هغه موږ ټکړو ته تقسیم کو، مطلب وړو وړو فریکشنز ته موږ تقسیم کو. دا کومه طریقه چې په هغه طریقه به سره موږ دا یو غټ فریکشن چې کم دی موږ له کم را کړی دی هغه موږ وړو وړو فریکشنز ته تقسیم کو، دې ته ویل کېږي پارشل فریکشنز. اصل کې دا د کلاس 10 نو په دې کې به موږ چې کوم فریکشنز وایو هغه به موږ الجبریک دغه په نیومریټر او په ډینامینیټر کې به پالینامل دي، مطلب الجبریک ایکسپریشنز به پالیناملز چورته موږ وایو. صحیح ده؟ په دې کې موږ ټول پالیناملز الجبریک ایکسپریشن ډیسکس کوو، مطلب د وړو په شان دي انسی باندې څنګه چې موږ په وړو کلاسونو کې ویل. خو زه بیا هم په هغه انسو باندې ریویژن کوم چې تاسو په پوه شئ. صحیح ده؟ دا ډیفینیشن الان سات دا بلای دا به ضرورت په اگزامپل باندې تاسو ته ایکسپلین کوم. اول وایو چې دا فریکشن ویل کېږي څه ته؟ فریکشن نه سٹارټ ارم. صحیح ده؟ بیا وروسته چې کله فریکشن باندې پوه شئ بیا وروسته پارشل فریکشن چې دا بیا وروسته کوم. صحیح ده؟ فریکشن څه ته ویل کېږي؟ فریکشن ویل کېږي د مکمل شي حصې ته. صحیح ده؟ مثال تور یو کیک ته کیک دا څه قسم کیک دی؟ دا اوس دا مکمل کیک دی. صحیح ده؟ ټوټل مکمل. زه ولګېدم دا مې په پارټس کې تقسیم کو، په حصو کې مې تقسیم کو. دا کیک مې څو حصې کو؟ دا 2 4 او یو حصه سره دا کیک ما ټوټل چې دا 15 حصې کو. صحیح ده؟ خو ایکول پارټس په ښه دا خبر باید ساتي، ایکول پارټس په دلته کوم ما دا چې کوم دغه وکړو ښه خبردار چې دا پکې یو پوینټ راغی چې دا کم پارټس باندې تقسیمول کې دا به ایکول پارټس مطلب جدا جدا باندې ټول دغه یو شانتي لکه چې دا یو حصه شو، دا 2 حصې شوې، 3 4 1 2 3 4 5 on this equal وکړای ښه چې لکه دې سينو چې یو دغه چې هغه غټي بل ورکوټي دې باندې پکا. صحیح دا کیک ته دا موږ 15 حصې کو. وس په دې 15 حصو کې یو کس ته هغه په دې کې دا 3 حصې چې دا اوخړي 1 2 3. صحیح ده؟ دا به موږ میتھمیټیکلی څنګه لیکو؟ دا موږ میتھمیټیکلی دې لیکو ټوټل حصې چې هغه لاندې لګي. صحیح ده؟ چې سوی په کې خوللې هغه بره لګي دا دې لیکي 3/5. صحیح ده؟ دې باندې پوه شو؟ دغه شانتي کدا موږ په 2 حصو کې تقسیم کو 2 حصې وخړې دې شي به لیکل کېږي 2/7. بره هغه حصې لګي کم چې خولل شي، لاندې هغه چې په کم په پارټس کې تقسیم شي. نو بره هغه حصې لګي چې کم موږ رنګ کو، کم موږ کلر کو، لاندې هغه لګي کم چې ټوټل پارټس چې ټوټل شي په 100 پارټس کې. ګوره دا ضروري نه ده چې یو شی دې ته په 15 پارټس کې تقسیم کړي، دا په 4 پارټس کې تقسیمول شي، په لږ کې تقسیمول شي. لاندې به موږ ته خی هغه چې تا دا شی تقسیم کړی په 100 پارټس کې ډیویژن په 100 پارټس کې کړی ډیوایډینګ پارټس. لاندې به تا خی چې 100 حصو کې تقسیم کړی، برنه پر ته هغه خی چې 100 پارټس چې هغه څه شي یوز شوي دي، یوز پکې 100 پارټس. یو شی دی هغه په 4 پارټس کې تقسیم شوی دی، تا پکې یو پارټ چې هغه دی وخوړو ختم دی کو یوز دی کو، دا به 1/4 دي لیکل کېږي. مثال ته دا کیک دی. صحیح ده؟ دا په 4 پارټس کې دلته کې څه شی تقسیم شوی دی، تا پکې یو پارټ وخوړو ختم دی، دا دې لیکل کېږي چې 1/4. اوس په دې ځکه تاسو پوه شئ. ګور تا پکې 2 پارټس وخوړل په 4 پارټس کې تقسیم شوی دی، 2 پارټس دی وخوړل 2/4 دې لیکل کېږي کنو. تا 3 پارټس وخوړل 3/4 دې لیکل کېږي کنو. تا 4 پارټس وخوړل مطلب په 4 پارټس کې 4 پارټس وخوړل. ګوره 4/4 نه سره راځي 1 مکمل کیک دی وخوړو کنه، د میتھمیټیکل پته ولګی مکمل کیک دی وخوړو. دې څه ګوره 2 1 2 2 4 1 او 2 نیم ته ویل کېږي، نیم ته نو مطلب نیم دی وخوړو په 2 پارټس کې مطلب نیم دی وخوړو. صحیح ده؟ دا څه قسمه شیزونه نصر راځي د راځي فریکشن. تاسو په فریکشن باندې اوس پوه شو. د فریکشن څه دی ویل کېږي؟ د مکمل شي حصې ته ویل کېږي څه فریکشن. وس چې د دې نه کم مخکې چپټر و په هغې کې مونږ کړي و ریشیو، او په ریشیو کې ما لږ شانتې بحث کړی و د فریکشن. نو په فریکشن کې پته ولګېده چې 2 مین شیزونه یي، بره به څه راغلي لاندې به څه راغلي. بره چې څه راغلي هغې ته ویل کېږي نیومریټر،
صحیح ده دا قشن چل پریشیو کومو پریشیو کس چلو هغه دی خوا سو او دی خوا انټیسیډنټ کانسیکوئنٹ دا به ورته لاندې چې سره غري هغه څه ویل کیږي ډینامینیټر ورته ویل کیږي ډینامینیټر برهم سره غل لاندې مختلف انسی برم راتلی شي لاندې راتلی شي یو څو مثالونه دلته کې لیکم د قوس چې مې وکړو 3 اوور 5 دا هم فریکشن دی 9 ډیوایډ بای 1 دا هم فریکشن دی 8 اوور 7 دا هم فریکشن دی 3 اوور 4 دا هم فریکشن دا اوس مختلف قسم اگزامپلز ما درکړه تاسو دې دغه په غور سره وګورئ چې کله د نیومریټر او ډینومینیټر په کیس کې مونږه دا لږ تقسیم کو لږ د دې دغه کو لږ ورته وګورو چې هر په دې کې فرق څه دی نو دې اولنی ته تاسو وګورئ په دې کې دا نیومریټر چې دی دا څه دی دا ورکوټ دی د ډینامینیټر نه دا ورپسې چې کوم راغلی دی په دې کې دا ډینامینیټر غټ دی د نیومریټر نه داسې راغلی دی دلته کې هم دا ډینامینیټر چې دی دا غټ راغلی دی څه نه د نیومریټر نه دلته کې دا نیومریټر چې دا ورکوټ راغلی د ډینامینیټر نه او مثال طور دا ما بل ولیکو چې 4 ډیوایډ بای 4 دلته کې نیومریټر او ډینامینیټر چې دا دواړه برابر راغلي نو د نیومریټر او د ډینامینیټر په ترو باندې دا فریکشن چې دا موږ اوس په حصو کې تقسیمو دي ته ویل کېږي ټایپس اف فریکشن د لیکو ځکه کوم ټایپس اف فریکشن دا خبر یاد ساتئ دا لګیایم په انسو کې تاسو به خبر کوی زه په انسو کې لګیایم مطلب دا چې د انسو باس کو په انسو باندې پوه کوم نو تاسو تاسو بیا په پالیناملز په دې باندې بیا ډایرکټ پوهیږئ زه بس پیو په پالینامل په پیو پیرو تاسو په ډایرکټ پوهیږئ دا نیومریټر غټ دی دلته دویم نمبر کې نیومریټر غټ دی د ډینامینیټر نه ښه دلته مې غلط ولیکو ښه دا مې غلط لیکلی دا شو نیومریټر چې دلته کې غټ دی د ډینامینیټر نه دا باقي خو ټیک دی که نه ها نو هغه فریکشن چې په هغې کې نیومریټر چې دی دا ورکوټی د ډینامینیټر نه دغه فریکشن ته څه ویلی کېږي پراپر فریکشن ورته ویلی کېږي پراپر فریکشن هغه فریکشن چې په هغې کې نیومریټر د ډینامینیټر نه ورکوټی دغه ته ویلی کېږي پراپر فریکشن لکه مثال طور دا 3 اوور 5 چې دی دا 3 ډیوایډ بای 5 دا پراپر فریکشن دی 1 ډیوایډ بای 4 پراپر فریکشن دی 2 اوور 3 دا پراپر فریکشن دی داسې ډېر شی مثالونه چې تاسو راغستی شي دا ټول پراپر فریکشنز کې راځي ورباندې پوه شو هغه فریکشن د فریکشن هغه قسم چې په هغې کې نیومریټر غټي د ډینامینیټر نه یا یې برابري دا څه قسمه فریکشن ته ویل کېږي امپراپر فریکشن نو د فریکشن هغه قسم چې په هغې کې نیومریټر د ډینامینیټر نه غټي یا یې برابري دا څه قسمه فریکشن ته ویل کېږي امپراپر فریکشن امپراپر فریکشن صحیح ده دلته مې دا یو مثال درکو تاسو دې ته په غور سره وګورئ دا 9 ډیوایډ بای 1 چې دی 9 ډیوایډ بای 1 د 9 برابري د دې نه دا معلومیږي دا کم ټول انټیجرز چې مونږ ویلي دي دا هول نمبرز نیچرل نمبرز انټیجرز دا چې مونږ ویل دا ټول په امپراپر فریکشن کې راځي ولې د دې نیومریټر چې هغه ډینامینیټر نه لنډ ډینامینیټر کې ټول سره 1 لیکلی شي کنه هر څه چې راځي ما سیوا د 0 نه 0 کې خو بیا نیومریټر چې ورکوټ راځي ډینامینیټر چې غټ راځي کنه نه 0 نه علاوه سي خبر باندې پوه شئ دا په امپراپر فریکشن کې راځي ٹھیک ده ها دا خو دغه دواړه شو د فریکشن قسمونه خادي سره ایگزامپلز چې ونه لیکل دي ایگزامپل سره 5 ډیوایډ بای 4 9 ډیوایډ بای 3 مثال دا 7 اوور 2 دا ټول چې امپراپر فریکشن دي 8 9 4 دي دا دا ټول امپراپر فریکشنز صحیح ده اوس د امپراپر فریکشن ته په غور سره تاسو وګورئ مثال تور دا 5 ډیوایډ بای 4 یو امپراپر فریکشن ما راوغستو 5 ډیوایډ بای 4 صحیح ده 4 1 دا 4 د 5 نه چې 4 لر کې څه پاتې کېږي 1 یو بل فریکشن هم راغلم دغه 7 ډیوایډ بای 2 کدی ته وګورئ دا 7 ډیوایډ بای 2 2 3 دا 6 د 7 6 1 ضروري نه چې تر 7 ډیوایډ بای 2 راوالي 7 ډیوایډ بای 3 راواله دلته کو 7 ډیوایډ بای 3 رااله 7 ډیوایډ بای 3 3 2 زر اپ خبر بیا راځي خبر ورته بدلوم 7 ډیوایډ بای 4 راواله 4 1 دا 4 7 نه 4 3 ها
ګوره دا ښکار کړی داس په لوړ کلاسونو کې دا شیس چې به وکړه لیکو په میکسډ شکل کې په هول کې چې به لیکو دا به څنګه لیکو دې به لیکو دا به راوس 1 هول 1 ور 4 1 هول 1 ور 4 دې به لیکل کېږي دا چې به لیکو څنګه لیکو 3 هول 1 ور 2 3 هول 1 ور 2 دا چې به لیکو 1 هول 3 ور 4 1 هول 3 ور 4 دا چې اوس ما کوم راوغستل دا ټول امپراپر فریکشن کله چې امپراپر فریکشن مونږه ډیویژن وکړو په هول کې ولیکو صحیح ده نه دې نه دا بل قسم فریکشن راشي دې قسم فریکشن ته ویل کېږي میکسډ فریکشن څه ورته ویل کېږي میکسډ فریکشن دې ته اوس ویل کېږي میکسډ فریکشن په میکسډ فریکشن کې څه چلی ګوره دې ته په غور سره وکړئ په دې کې دا چې کومه حصه ده دا ټول ته وګورئ دا انسر راځي هول نمبر عام ساده انسر چورته مونږ وایو دا هول نمبر راځي کنو دا هول نمبر مطلب هول نمبر 1 2 3 4 دلته دا انسر راځي ورپسې وسره سره راځي فریکشن راځي دا 1 ور 4 فریکشن دی کنه دی 1 ور 2 فریکشن دی 3 ور 4 فریکشن دی دا ورپسې چې د سره کمپریکشن راځي دا صحیح پراپر فریکشن خبره باندې پوه شئ نو هغه فریکشن چې پاغي کې یو هول نمبر او داغه سره سره پراپر فریکشن راغلی نو دغه قسمه فریکشن د څه ویل کېږي میکسډ فریکشن ورته ویل کېږي میکسډ فریکشن دې ته اوس ویل کېږي میکس فریکشن دا یو میکس فریکشن شو دا میکس فریکشن دی دا میکس فریکشن دی بره چې دا کوم لیکلی شی دی ګوره دا اصل کې راوتلی دی امپراپر فریکشن نه که نه نو دې بله ته ویل کېږي امپراپر فریکشن او دا چې کله ته ډیویژن وکړې په هغه هول شکل کې ولیکې هول نمبر ولیکې پلس پراپر فریکشن ولیکې نو دې څه قسمه فریکشن ته ویل کېږي میکس فریکشن دا خبره یاد ساته دا دواړه برابر دي په دې دواړو کې فرق نشته دی دا 1 هول 1 ور 4 او دا 5 ډیوایډ بای 4 دا دواړه برابر وي صحیح ده خو صرف د لیکلو طریقې چې دی جدا ده نو میکس فریکشن دا څه قسمه فریکشن ته ویل کېږي دا وزلته کولی کو چې مثال تور 1 هول 1 ور 4 دا شن دا بل 3 هول 1 ور 2 او دا بل چې دی 1 هول 3 ور 4 دا شو میکس فریکشن لکه مثال تور نو ولې مثال درکم لکه 1 ور 4 1 ور 3 1 ور 2 1 ور 9 چې نیومریټر سره راغلی چې په نیومریټر کې بر انسان یې صرف 1 هغه فریکشن د فریکشن هغه قسم ګوره مین د فریکشن قسمونه دا دوی ښه پراپر امپراپر دا بقیا وزر دیز نه بار بار راوباسي دا هم امپراپر دا هم پراپر فریکشن دی کنه په نیومریټر کې 1 هغه فریکشن چې دا غي په نیومریټر کې 1 راغلی دا څه قسمه فریکشن ته ویل کېږي یونټ فریکشن دې ته ویل کېږي یونټ فریکشن دا سب زره فریکشن لګیم قسمونه دا شو د فریکشن قسمونه په یو جدا باندې لکه ته دې سیدل ته ویل شي چې دا کوم یو فریکشن دی 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 دا کوم یو فریکشن دا یو جدا فریکشن کله موږ قسم بیانو نو دا موږ ویل شو دا یو درې څلور قسمونه چې د ماولیکل پراپر امپراپر میکسډ یونټ فریکشن اوس چې کله موږ دوا یا دوه نه سیوا فریکشن کمپیریزن بیا به څنګه چل کیږي مثال تور دا یو فریکشن دی 5 ډیوایډ بای 4 او دا بل فریکشن دی 3 ډیوایډ بای 4 کدا سو ګوري دا جدا فریکشن دی جدا دی بالکل په هغه قسمونه کې جدا دي نو دا جدا قسمونه دي یو چې دی که تاسو د یو فریکشن د یو قسم ته وګورئ دا څه دی دا امپراپر دی او د فریکشن دا یو قسم څه دی پراپر دی دا یو جدا قسم دی او که چېرته زه د دې فریکشن دا خبره په میکسډ کې کوم دواړه خبره میکس کوم نو دا د فریکشن یو بل قسم راځي که تاسو وګورئ په دې کې خاص خبره څه ده دا دوه داسې فریکشن دي چې د دې د ډینامینیټر چې دا یو شان دي نو هغه فریکشن چې دا غیر ډینامینیټر یو شان دي دوه یا دوه سیوا وګوره په یو باندې خبره نه کیږي د یو د پاره دا خبره نه کیږي دوه یا دوه سیوا نو هغه دوه یا دوه سیوا فریکشن چې دا غیر ډینامینیټر یو شان دي دا څه قسمه فریکشن ته ویل کیږي لایک فریکشن څورته ویل کیږي لایک فریکشن ورته ویل وز دا لایک دی ولې ډینامینیټر یو شان دي او چې ډینامینیټر یو شان دي نه نو هغه څه ویل کیږي unlike fraction ورته ویل کیږي unlike fraction لکه مثال تور د unlike fraction مثال راواله 3 ور 4 9 ور 2 دا اوس unlike fraction دی ډینامینیټر یو شان دي نه
نو دا خبر چې اوس دي دا اوس د دوه یا دوه سیواله فریکشن لپاره دي. نو لایک فریکشن دا کم قسم فریکشن دي چې دا غي ډینامینیټر یو شان دي. ګوره په دې کې دا ټوټل دونه باس نه کومه، صرف د تا د فریکشن چې دا کم قسمونه دا سپری وایس کومه ښه. نو هغه ډیفینیشن وغیرہ لیکل د ضرورت نشته لري. بل سره انلایک فریکشن دا فریکشن هغه قسم چې دا غي ډینامینیټر صحیح ډینامینیټر ډیفرنٹ چې ډینامینیټر ډیفرنٹ دی. انلایک فریکشن ډینامینیټر یو شان دي وایره دوه سیوا فریکشن دې څه ویل کی لایک فریکشن ویل کی. بیا دې نه پس مثال تور وز دا بل قسم در فریکشن بیانو. مثال تور دا 1 او 2 دا یو فریکشن دی امپراپر فریکشن دا پراپر فریکشن دی. کدا اوس خیال وکړئ ما دې یو انسر واغسته 2 می راوغسته دا 2 می دی 1 او 2 سره ضرب کړو دې نه سره راغی 2 اور 4 2 ستې راغی دا برابر لاندې باوند ترته می ضرب په برم ولاندې صحیح ده 2 ملټیپلای بای 1 برم لاندې می ضرب 2 می راوغس 2 انسا دا می دی نیومریټر تم ضرب کړل لاندې ډینامینیټر تم ضرب کړل دا دې نه سره راغی 2 اور 4. اوس کدا 2 اور 4 مونږه سمپلیفای کړو دې نه واپس 1 او 2 راځي 2 1 2 2 4 4 دې راځي کنه. نو مطلب د خبره دا شو چې دا 1 او 2 سره برابر دي د 2 اور 4 د قشان دي ک 2 ورته ضرب نه کم دی دا دې د 3 ضرب کم نو بیا به دا 1 او 2 برابر دي 3 اور 6 دا سمپلیفای ک واپس دا 1 او 2 راځي. نو هغه فریکشن چې هغه د هول نمبر یا ورته موږ د نیچرل نمبر یا د خاص انسي په نیومریټر کې او ډینامینیټر د ضرب نه راشي هغه فریکشن چې هغه د دې فریکشن دا کوم چې موجوده فریکشن نکړی شي د دې د یو خاص انسي په نیومریټر او ډینامینیټر د ضرب نه راشي دا څه قسمه فریکشنز ته ویل کېږي. دا ټول وس په یو بل کې څه د ایکویوالنت دي ته ویل کېږي دا په یو بل کې برابر دي. دا څه قسمه فریکشن ته ویل کېږي چې دا ایکویوالنت فریکشن دا فریکشن چې دا بل قسم شو دي ته ویل کېږي ایکویوالنت فریکشن. ایکویوالنت فریکشن چې دا څه ته ویل کېږي دا فریکشن دوا یا دوه سیوا فریکشنز چې هغه یو فریکشن نمونګه په نیومریټر کې په ډینامینیټر کې په یو خاص انسي سره ضرب ورکو او دا غیر راشي نو د ټول فریکشنز ته ویل کېږي ایکویوالنت. وستا چې ملي کلی 1 اور 2 2 اور 4 3 اور 6 دا ټول چې ایکویوالنت فریکشن 1 اور 2 2 اور 4 3 اور 6 او ان سو ان دا ټول ایکویوالنت فریکشنز. نو دا یو څو قسمونه شو د فریکشنز په خبر باندې پوه شو. کله چې په لوور کلاس کې فریکشن او پیژندل شو دا غیر پس بیا شیو په فریکشن باندې اپریشن په فریکشن باندې اډیشن شیو په فریکشن باندې سبټریکشن شیو خبر باندې پوه شو. په لوور کلاسز کې اول تاسو ته خو شو فریکشن بیا فریکشن به موږ جمع کو څنګه فریکشن به موږ ضرب کو څنګه ډیوایډ کو څنګه او سبټریکټ کو څنګه دا خبرې چې ټول شي. مثال تور ته کې فریکشن عالمه دا شو 2 اور 3 پلس 4 اور 9 دا دوا فریکشن دي دوه امپراپر دي ضروري نه چې پراپر یا امپراپر دي سره باس نشته موږ فریکشن باندې اپریشن کوو. بل فریکشن زرا عالمه 3 اور 4 پلس 5 اور 4 دا دوه قسمه فریکشن چې ما راوځه دا فریکشن موږ ته سو کوی چې دا جمع کا پلس کا دا څنګه پلس کیږي د دې 9 او د 3 به تاسو اغستو LCM د دې 9 او 3 چې LCM والی سره راځي 20 دا 9 د دې 9 او 3 چې LCM والی د سره راځي 9 راځي. بیا چې دا کم LCM راغی دا به 3 تم ضرب کو لکه دا مطلب دا ساده خبردار چې دا چې کم LCM راغی دا به موږ ډیوایډ کو په دې باندې هم په دې انسه باندې هم او دا په دې اخواتنی انسه باندې موږ ډیوایډ کو صحیح ده خبر باندې پوه شئ. نو ګوره 3 1 = 3 3 3 = 9 د دې انسي سره 3 پاتې شو دا 3 به موږ راغستو دا موږ بیا لري 2 سره ضرب کو دغه انسي 9 1 9 1 د دې سره 1 پاتې شو دا پلس به موږ لیکو دا 1 به موږ راغستو 4 سره به ضرب کو دا طریقې شي دا په لوور کلاسز کې شي. 3 2 در سره 6 plus 1 4 در سره 4 نو 6 plus 4 divided by 9 راغی 6 plus 4 راځي 10 نو 10 divided by 9 دا دوه فریکشن چې دا 2 او 2 اور 3 او 4 اور 9 دا دوه چې کله موږ جمع کوو د دې سره راځي 10 divided by 9 تیر راځي صحیح ده. دا دوه فریکشنز موږ جمع کړل هماره خبره مطلب دا دی کم شي چې راغی هغه په فریکشن کې فریکشن جمع کې کم شي چې راځي هغه په فریکشن کې وځ دیو ته وګوره دا فریکشن چې جمع کوو دا شند د دې دوه LCM چې کله موږ وایو د نه راځي 4 صحیح ده. نو دا 4 چې دا چې کوم LCM 4 ده په دې باندې هم ډیوایډ کولاندې
او دا چې کوم 4 دی په د باندې هم لاندې ډیوایډ کوو. 4 4 سره کټ شو، 4 4 سره 1 سره 1 1 راځي. مطلب دا 3 د 1 سره ضرب کا او پلس دا 5 د 1 سره ضرب کا خپل 1 سره. ها دلته کې څه پاتې شو 3 او پلس او دلته کې 5 1 5 او لاندې سره راغی 4. 3 plus 5 نسره راځي 8 8 divided by 4. مطلب دا کوم شي راغی دا په فریکشن کې راغی. نو حل کې 4 1 4 4 2 8 خدام په فریکشن کې راغی. خبر باندې پوه شئ. اوس ګوره په دې دوانو کې اول فرق بیانوم. په دې دوانو کې فرق سره ګوره کتا سو ګورئ دلته کې چې دا دوانه زه جمع کوم نو په دې ځکه کې د دې یو شکل راغی. څنګه شکل راغی چې دې دوانو 4 نه یو والا او بل چې په نیومریټر کې سره ډایرکټ جمع کا. دا په کوم قسم فریکشن کې کیږي؟ دا چل دا کیږي په لایک فریکشن کې. لایک فریکشن هغه ته ویل کیږي ریپیټ کو ما چې ډینامینیټر یو شان دي. نو په لایک فریکشن کې ته دا چل کولای شي چې ډینامینیټر نه یو ان سره والی دوه چې کوم یاد ډینامینیټر نه راواله نیومریټر کې چې هغه ډایرکټ وکا آسان. انلایک فریکشن څنګه چلی؟ انلایک فریکشن کې دلته کې تاسو خیال وکړئ په دې ډینامینیټر دې دوه کتا خیال وکړئ دا سره انلایک فریکشن دې دوه ډینامینیټر سره بدل لې. نو بدی کې به چل کې پدې کې به ال سی ام ال او خو پوره طریقې کار وکړي کم چې سال پوره طریقې کار هغه طریقې کار وکړي. موږ ګوره دا دوه ټوکړي چې دا مونږه جمع کړی ردی نه مونږه دا غټه ټوکړه راوسته. اوس کوېشن دا دی چې دې غټه ټوکړې نه د دې شیزنا بزدا دوه وړي ټوکړي څنګه راولم د دې طریقې استعمالول چې پاغه سره زره دینه دا دوه ټوکړي راولم. دې طریقې ته ویل کې پارشل فریکشن. پارشل فریکشن چې یو غټ فریکشن تعالی درکې او تا ته وایي چې دا معلوم کا چې دا د کوم دوه وړو فریکشنز نه دا غټ فریکشن راغلی دی. دې طریقې ته ویل کېږي پارشل فریکشن. دا خبره یو ځل بیا ریپیټ کوم. ګورئ تا له فریکشن درکې تا ته وایي چې دا معلوم کا چې دا د کوم وړو فریکشنز نه راغلی دی. کوم وړو فریکشن چې هغه موږ یو بل سره یوځای کړو میکس کړو جمع کړو چې دا هغې نه دا فریکشن چې دی هغه راغلی دی نو هغه واړه فریکشنز معلومول دې ته ویل کېږي پارشل فریکشن. دې طریقې ته ویل کېږي پارشل فریکشن. دا دوه فریکشن جمع کول دا غیر دا فریکشن راوستل دا خبرې شي په کلاس 9 کې چپټر نمبر 4 چې موږ په دې باندې کړو. چپټر نمبر 6 چې موږ په دې باندې کړو ایډیشن به موږ لار کړو سمپلیفای فریکشن یا سمپلیفای به لیکلو موږ به راکړو چې دا څه جمع کا. اوس دلته کې موږ دا خبره ټول باس چې وکړو دا موږ په انسو باندې وکړو ما چې تاسو په انسو باندې پوه شئ. صحیح ده. اوس خبره د پالینامل کوم نه پالینامل کو نور څه نه په پالینامل کې ټول حساب کتابي د پالینامل د ډیګري پالینامل ډیګري. مثال تور دلته کې پر راغلی x سکوير + 2x + 4 لاندې راغلی x + 2 دلته کې راغلی x + 2 لاندې راغلی x³ + 4. مثال تور داس مثالونه درکړم. دا اول نمبر خبره دا چې کوم فریکشن راغلی دي ته ویل کېږي ریشنل فریکشن. ریشنل فریکشن دي ته ویل کېږي په کلاس 9 کې په چپټر نمبر 2 کې مونږ ویلو یوي الجبریک فریکشن یوي ریشنل فریکشن. صحیح ده. نو ریشنل فریکشن چې پکې دی ته وی ریشنل فریکشن چې څه ته ویل کېږي چې په نیومریټر کې هم پالینامل لاندې په ډینامینیټر کې هم پالینامل. ریشنل فریکشن د فریکشن هغه قسم چې په نیومریټر کې هم پالینامل لاندې په ډینامینیټر کې هم سي پالینامل. برکه د نیومریټر ته وګورئ ریډ ډیګري څه ده 2 دا کوادریټ ایکویشن دی. لاندې په نیومریټر ډیګري سره دا ډینامینیټر دی 1 دا. دیو فریکشن ته وګورئ دلته کې نیومریټر ډیګري 1 دا لاندې ډینامینیټر ډیګري چې هغه دا 3. نو هغه فریکشن چې داګه د نیومریټر ډیګري سی وای ډینامینیټر ډیګري نه دي ته ویل کېږي امپراپر فریکشن. دی مطلب الته کې په نیومریټر انسو دلته کې ډیګري دا هغه غون شیره پراپر امپراپر هغه شیز دی په ډیګري باسته دا وسره دا پراپر فریکشن دی. وجه دا دلته کې د نیومریټر ډیګري 1 دا لینیر پالینامل دی دا لاندې کیوبیک پالینامل دی دلته کې ډینامینیټر ډیګري سره هغه 3 دا دا چې دا پراپر فریکشن شو. خبر باندې پوهیږئ ځینې کار وکړو کنه. اوس دا دوه قسمه فریکشن مالي کړي برنه وګوره دا کم فریکشن دی دا د امپراپر فریکشن. دا امپراپر فریکشن دی ولی نیومریټر ډیګري پر چې 2 دا لاندې ډینامینیټر ډیګري چې 1 دا
دا کوم یو فریکشن دی؟ دا د پراپر فریکشن. دا پراپر فریکشن. امپراپر فریکشن چې دا حل کول او پراپر فریکشن حل کول، اوس دې ته په غور سره وګورئ. امپراپر فریکشن چې دا موږ په کلاس 9 کې حل کړی، دا موږ څنګه حل کول؟ الریډي امپراپر دی مطلب د نیومریټر ډیګري چې دا سیوا ده. نو موږ به دې چل وکړو، پای کې خاص قسمونه موږ حل کړو. نو موږ به دې چل وکړو چې کوم دا نیومریټر دی موږ به وکتل چې دا فیکټرایز کی کنو. دا موږ فیکټرایز کو. لکه مثال طور دا x سکوير ماینس 4 دې لیکل شم چې x پلس 2 x ماینس 2. کبه دې باندې په کلاس 9 بیا ځان لا وګورئ. لاندې سره x ماینس 2 د x سکوير ماینس 4 نه x پلس 2 x ماینس 2 څنګه راغله؟ دا بیا ځان وګورئ کلاس 9 کې خاص دا څنګه راځي. و دا x پلس 2 x ماینس 2 لاندې x ماینس 2 راغله. دا دواړه موږ سره کینسل کړه، کټ شو. جواب تیسرا راغی x پلس 2. مربن پوش دې شي بلې طریقه سره موږ حل کول. اوس هم دغه سوال ما الټه کو، ما پراپر کو. اوس دا سم دا سالو کوي. اوس چې کله ته دا سالو کې مثال وردا ته سالو هم کې بر راغی x ماینس 2 لاندې راغی x پلس 2 x ماینس 2 ودا x ماینس 2 x ماینس 2 سره کټ شو 1 اور x پلس 2 راغی. اوس دا حل کول غواړي، مطلب د دې مطلب دا دی او دا حل کول غواړي چې دا د کوم دوه فریکشن د جمع نه دا راغلی، دا فریکشن د کوم دوه فریکشن د جمع نه راغلی. ا فریکشنز معلومول غواړي. دا څنګه سمات دا چې کله موږ سالو کوو د دې لپاره په دې چپټر کې به اصل کې موږ پراپر فریکشن چې هغه به سالو کوو. خبر باندې پوه شئ؟ پراپر فریکشن خاصیت او پراپر امپراپر به مرا کړی او امپراپر به موږ مکس ته اړو. ځان پوه کړئ ښا. په دې چپټر کې موږ پراپر فریکشن حل کوو. دا پارشل فریکشن چې موږ اپلای کوو پراپر فریکشن ته به اپلای کوو. په دې کې به امپراپر هم را کړی، دا به حل کیږي چې دا به نه حل کیږي. خدا چې کوم امپراپر فریکشن دی دا به موږ را الو دا به مکس ته اړو. په مکس کې په خپل پراپر چې هغه پیدا کیږي. نو د دې چپټر کا امپراپر فریکشن هو هغه چې کله موږ مکس فریکشن ته واړو نو په مکس فریکشن کې به پراپر والی چې دا به سالو کوو. خبر باندې پوه شئ؟ نو موږ به دا غونډ کار چې هغه به دا پراپر فریکشن سره چې دې سره وکړو. کلیر؟ سری د فریکشن نه دا سلور مثالونه چې دي ته په غور سره وګورئ. اصل کې موږ دا سالو کوو نو خو دا غونډ چپټر چې دی مکمل چپټر چې دی هغه په داسې قسمه پرابلمز باندې چې دی هغه راځي. دا اولنی فریکشن دی. که دا دې فریکشن ته په غور سره وګورئ په دې کې داسې چل دی چې اوله خبردار چې دا پراپر فریکشن دی ځکه چې په نیومریټر کې دی کانسټنټ، لاندې په ډینامینیټر کې چې دی لینیر فیکټرز دي او که ځوان ته ضرب کې دا کوادریټک دی راځي. نو مطلب د نیومریټر ډیګري چې دی هغه د ډینامینیټر نه څه ده وړه ده، ډیګري وړه ده. بر کانسټنټ نه کوادریټک نو کانسټنټ ورکوټي او ډیګري ورکوټي د کوادریټک چې هغه صحیح سی وای. دا پراپر فریکشن دی. خو د لاندې د کتا سو پورې دام د قشن چل دی. بر ډیګري ورکوټي د لاندې ډیګري چې دا هغه ورکوټي دا لاندې ډیګري چې دا غټه ده. لاندې چې کمپاین لامل دا ډیګري غټه ده، بر کمپاین لامل دا ډیګري سره وړه ده. دا هم چې هغه سره پراپر فریکشن دا لاندې ټول پراپر فریکشن دی. خو کتا سو ګوره په دې کې خاص فرق څه دی؟ کدا سو ګوري دلته کې په ډینامینیټر کې لینیر فیکټرز راغلي دي. د دې په ډینامینیټر کې دلته کې چې کوم دا فریکشن دی په دې په ډینامینیټر کې لینیر فیکټرز راغلي، لینیر فیکټرز راغلي دي. لینیر فیکټرز دې ته ویل کې ګوره x + 2 دا لینیر دی ډیګري 1 دا، x + 1 دا لینیر دی ډیګري 1 دا. ځوان په ضرب کې راغلي دې ته ویل کې دا دوه فیکټرز دي. دا ځوان چې ضرب کې دینه به یو پالینامل وګد راځي. دا ځوان چې ضرب کې دینه به یو پالینامل وګد راځي. په کلاس 9 کې چپټر نمبر 5 کې دا خبر شي فیکټرایزیشن شی یو غټ پالینامل به راکړم موږ به دې فیکټرز چې هغه معلوم کا دا خبر شي. نو کدا دې ته په غور سره وګورئ د دې دا په ډینامینیټر کې دوه لینیر فیکټرز راغلي دي. صحیح ده؟ او دا لینیر فیکټرز وس کدا سو ګوري د دې په ډینامینیټر کې هم راغلي دي. ته وګورئ دلته کې دا ډینامینیټر دی، ډینامینیټر د دې دا ډینامینیټر چې کوم دی دا x + 1 هول سکوير راغلی. دا ځینې سره کړم چې x + 1 x + 1 نو دا هم لینیر دی، دا هم لینیر، دلته هم لینیر فیکټرز راغلي په ډینامینیټر کې. دې په ډینامینیټر کې هم لینیر فیکټرز دي، د دې په ډینامینیټر کې هم لینیر فیکټرز دي. خو فرق په دې دوه کې صرف دا دی دا چې کوم برنه لري د دې په ډینامینیټر چې کوم لینیر فیکټر دي دا نان ریپیټډ دي. نان ریپیټډ دي ته ویل کېږي د سینه چې یو فیکټر په دوباره راغلی لکه دلته کې دې نو سپواشي. د دې په ډینامینیټر چې کوم فیکټر دي دا څه دي؟ دا ریپیټډ دي. وجه څه ده؟ د دې دا x + 1 په دوباره راغلی دی. خبر باندې پوه شئ؟ دا څه قسم دا بوش دا په دې دوه قسمونو سره چې کوم مکمل فریکشن دا به مونږه حل کوو په ایکسرسایز نمبر 4.1 کې. د دې چې کوم چپټر اولنی ایکسرسایز د 4.1
باقي کې موږ 10 قسمه فریکشن حل کوو. په دې کې به ټوټل 10 سوالات، ټوټل به 10 کوېسچن دي. په 10 کوېسچن کې 5 کوېسچن چې په برني ټایپ باندې دي، 5 کوېسچن چې هغه په لاندې ټایپ باندې دي. 10 قسمه فریکشن چې موږ سالو کوو چې یو دغه په ډینامینیټر کې چې کوم لینیر فیکټرز یا نان ریپیټډ دي، او یو چې دغه په ډینامینیټر کې لینیر فیکټرز یا سي ریپیټډ دي. دیو ته وګورئ، د دې په ډینامینیټر کې لینیر فیکټر هم راغلی. دا څو ځل خیال وکړئ، د دې په ډینامینیټر کې کوادریټک فیکټر راغلی دی. اوس هغه خو لینیر د لپاره طریقې زده شوه. اوس چې کله په ډینامینیټر کې کوادریټک فیکټر راشي، کوادریټک دغه شان کې دلته وګورئ، دلته کې په ډینامینیټر کې 1 over x minus 1 x square plus 1 کوادریټک دی. د دې په ډینامینیټر کې هم کوادریټک راغلی، کوادریټک فیکټر راغلی، کوادریټک فیکټرز. وګورئ برین ته وګورئ، د دې چې کوم په ډینامینیټر کې دا کوادریټک فیکټر دی، دا کوادریټک فیکټرز دا نان ریپیټډ دي. مطلب دې تاسو خیال وکړئ ډینامینیټر دې په دوباره پکې سنې دي لیکل شي چې دوه پیری لیکل شي. لاندې ته تاسو وګورئ، دلته کې x square plus 1 whole square دې لیکل شي چې x square plus 1 یو پر x square plus 1 په دویم ځل. د دې په ډینامینیټر کې چې کوم کوادریټک فیکټر راغلي دا څه دي؟ ریپیټډ دي. دې لیکي کې ریپیټډ کوادریټک فیکټر. نو دا څه قسمه فریکشن چې داغه په ډینامینیټر کې نان ریپیټډ کوادریټک فیکټرز راغلي او په ډینامینیټر کې ریپیټډ کوادریټک فیکټرز راغلي، دا څه قسمه فریکشن چې دا موږ سالو کوو په ایکسرسایز نمبر 4.2 کې. په دې ایکسرسایز نمبر 4.2 کې موږ ټوټل 10 کوېسچن 5 په دې اولنی قسم باندې او 5 کوېسچن چې هغه په دې دویم قسم باندې. صحیح ده؟ نو بس دا په ایکسرسایز چې دا په دې چپټر کې دی، ایکسرسایز نمبر 4.1 4.2 دا مکمل چې کوم ما د دې ځکه پوره وکړو، دا د دې چپټر خلاصه شو. سبق کې ما ریویژن وکړو. بیک ګراوند پارشل فریکشن ویل کېږي څه دا پارشل فریکشن باندې پوه کړئ. سپلیټینګ اف فریکشنز چې دوا یا دوه سیوا فریکشنز ته کنورټ کېږي. مونږ به چل کوو دا چې کوم فریکشن راکړی شی دی، مونږ به هغه ټوکړې معلومو د فریکشن چې هغه مونږ جمع کو داتې راځي، هغه مونږ جمع کو داتې راځي. نو دا اصل کې به زه دا کوېسچن چې دا کوېسچن دا به زه سالو کوم پر ایکسرسایز کې چې صرف په یو یا دوه سوالاتو کې به زه تاسو ته وښیم، پروف به کوم، ویریفیکیشن به ورته وکړم چې وګوره اوسې دا دوه جوابات رالو، وګوره دا جوابات چې اوس مونږ دواړه جمع کوو د دې نه واپس دا سوال چې دی هغه راځي. نو ته به پوه شې چې دا پارشل فریکشن وشو. طریقې څنګه طریقې استعمالېږي هغه به الریډي په ایکسرسایز کې کوېسچن کوو، په ایکسرسایز په کوېسچن کې چې طریقه به درته زه ویم چې طریقه چې کومه طریقه به کې استعمالېږي. خو نور دا مکمل چې دی دا ریډي چپټر چې دی هغه خلاصه وه. هغه مکمل چپټر چې دی په دې قصو باندې دې نه پکې ایکسټرا څه قصې به نه وي. صحیح ده؟ دې باندې پوه شو. ایکسرسایز نمبر 4.1 resolve the following fractions into partial fraction. د لاندې به دا فریکشنز راکړي موږ ته وایي دا پارشل فریکشن ته چې کنورټ کړي، مطلب هغه ټوکړې چې معلوم کړي، کمپوننټس معلوم کړي، فریکشن هغه ټوکړې چې معلوم کړي. دا فریکشن سری پارشل فریکشن ته موږ ته چې کنورټ کړي، ګوره طریقې کار دا وکړي. دا یو کوېسچن دی، دا په پوره ډیټیل سره کومه، باقي سوالات چې بیا زه ډایرکټ صرف سالو کوم. سټیپ نمبر 1 به تاسو شروع وکړئ چې کوم ډینامینیټر دی پای کې به فیکټرز پیدا کړئ. فیکټرایزیشن په کلاس 9 کې شی دی کنه، چپټر نمبر 5 کې فیکټرایزیشن شی دی. کوشش وکړئ په ډینامینیټر کې به تاسو د فیکټرز پیدا کړئ، دا فیکټرایز کې ډینامینیټر. نو 2x square minus x دی، دلته کې چې باندې x بار ته وځي، دلته کې څه بار شي 2x minus 1 دا پاتې فیکټر. او دا فیکټرایز شو. دې تاسو له ګران سوال نه درکې، په ډینامینیټر کې تاسو له ګران سوال نه درکې، آسان سوال وي چې تر هغه فیکټر سره پیدا کولای شي. پر خبر باندې پوه شئ کنه سم دا به ځان سره یاد ساتئ. نو ګوره دا 3x minus 2 چې دا ډیوایډ بای 2x square minus x دا زه دې سره لیکلی شم. بره نیومریټر ته به سوی نه ښه، نیومریټر په خپل ځای 3x minus 2 ډیوایډ بای دی به څه ولیکم 2x square minus x په ځای باندې x into 2x minus 1 دې په ځای به دا ولیکم. مطلب دا دی چې دا برابر دی د دې او دا برابر دی د دې. صحیح ده؟ اوس د دې خبرې مطلب څه شو چې ته د دې جواب راویسته غواړې، د دې یو جواب راویسته غواړې، ته دا یو حل کړه چې دا دې حل کړو دې جواب راووتو. دا سټیپ نمبر 1 خبره شوه. اوس ګوره دغه چې کوم لیکلی شوی 3x minus 2 divided by x into 2x minus 1 اوس دا به زه حل کوم څنګه د دې به طریقې کار چې دی هغه به صحیح. اوس دا خبره دې به طریقې کار صحیح. ګور یو خو د انسو پوره په ډیټیل سره تاسو ته ما وی دا یو سوال په پوره په ډیټیل سره کوم نو خپه غور سره توګه کړئ. یو خو د انسو فریکشن چې هغه معلومولي، جواب چې هغه معلومولي، یو چې هغه پالینامل
زلده کې یو آسان مثال تاسو در کوم مثال وردا یو پالنامل د 1 over x plus 2 او 1 over x plus 3 کله چې په چپټر نمبر 6 کې په کلاس 9 کې موږ دا څه قسمه پالنامل حل کول نو موږ به چل کوو موږ به چل کوو کنه موږ ته به سي وتر دي دوانو ال سی ام والا ال سی ام بر دې سره راتلو بل څه بنو دا دوانو به یو بل ته ضرب کوي لیکل x plus 2 او x plus 3 دا ور دي ال سی ام کډوانو یو شانتي وو دا غنه به دی او راستوري کو به او که بدل ونه راځي که به تاره انسو شان چل نه کوله که مثال تر بدلیدو بنو چې 1 over 2 plus 1 over 3 دا سو کوی او 3 over 2 LCM والا 6 دا جدا انسان نه ني د څه نه چې دا جدا را 6 هم بیا ریسي لیکل کې 2 multiply by 3 دا 6 بیا هم ریسي لیکل 2 multiply by 3 2 3 دا 6 جدا انسان نه خو په پالنامل کې چې موږ کوه ډیر اسانو موږ با کم چې جدا راغلی او هغه موږ یو بل ته بس کولی کړ په ضرب کې به موږ یو بل ته ولیکل برابر میټر کې بدل قسمه څه شروع شو دا به دې طرف ځه شو د انسي څه شیدونه براتلو دای سره څنګه کار نو مطلب د خبرې سو په ډینامینیټر کې بدا چې کله موږ دا فریکشن حل کوو دا غټ فریکشن براغی کنه دا دوه واړه فریکشن چې دی دا موږ جمع کړل ادینه به دا غټ فریکشن راغی نو که تاسو خیال کړئ د دې ډینامینیټر په هغه حکم چې دی دوه واغو خو جدا جدا وو د قشانتي دا غټ فریکشن دا فریکشن نه دا دی تاسو به خبر پوهیږئ زما دا فریکشن نه دا مکمل چي دا دی زه وځي ریورس پروسس کوم د دې نه دا راولم نو که تاسو خیال وکړئ دلته کې دا x plus 2 x plus 3 دا خو بدل شي نه کنه نو دې څه چل به وکړي کله خبره راکاږي x plus 2 به وکړي او بیا به کله راکاږي x plus 3 ډینامینیټر باندې په خپل ځای دا x plus 2 x plus 3 نو دلته کې x ته دلته کې څه دی x ته بل سره 2x minus 1 دا په خپل ځای باندې قشنته وایي څنګه چې لیکل پکار دا شو سټپ نمبر 1 تاسو پرې خبر باندې پوه شئ سټپ نمبر 1 سټپ نمبر 2 زغه وړي ټوکړې معلوموم چې هغه وړي ټوکړې جمع کو داتې راځي نو مطلب دا چې دلته به سونه کې پلس ولګي نو دا به وړي ټوکړي اوس تاسو بس وایي دا خو بس کارو شو دا شې چې خو معلوم شو پرېګه خو څه دغه پاتې نه شو ضرورت نو ګوره دلته به دې چلی چې دا کلاندې دا سټپ نمبر 3 دی ښا کلاندې دا لینیر کلاندې دا لینیر فیکټر نو برابر تا کانسټنټ علي وزدل د لاندې لینیر دی برابر ساري کانسټنټ بالي کانسټنټ ان سي مثال دا ورکه ان سي ته ما وی ا تاسو خبره پوه شئ دلته لاندې لینیر دی برابر سارم کانسټنټ برابر ان سي ته ما سوي بي وز ګوره دا به هغه وړي ټوکړي دي چې دا مونږ جمع کو د دینه دا غټه ټوکړه چې دا راځي چې کله دا وړي ټوکړي معلوم شي نو مونږ پارشل فریکشن وکړو اوس چې دا کوم دوه وړي ټوکړي معلومه نو په دې دا به څنګه معلومه x او 2x minus 1 دا خو ټیک دا خو برابر دا خو معلوم دي موږ له معلومات څه پکار دي موږ له a او b معلومات پکار دي ول د a او د b د معلومېدو طریقه څه ده نو اوس هغه طریقه چې هغه تاسو ته موکل دي دا بس هم اکویشن نمبر 1 طریقه کار ته وکړي د دې دوه بوري LCM نو الریډي کړی دې دوه ته LCM والی دا راځي کنو دې دوه LCM والی دا راځي کنه د دې چې کوم LCM راغی کنه هغه به مونږ ضرب کو دې دوه طرفونو ته دا طریقه ده ها ولې وجه څه ده مونږ ها د دې چې کوم LCM راځي هغه LCM براوالو هغه به دې ټول طرفونو ته مونږ سکو ضرب ورته مونږ روز ګورا اصل کې دې LCM دا دی کنه نو موږ وایو کو چې x multiply x 2x minus 1 to both sides دوه طرفونو ته x into 2x minus 1 څخه ضرب کا دا شی مکمل له 3x minus 2 divided by x into 2x minus 1 دې طرف ته هم څه کو ضرب کو دا x into 2x minus 1 دې طرف ته هم دا ضرب شي is equal to بخپل ځای دا x into 2x minus 1 چې دا به ضرب کوم دی a divided by x ته هم خبر پوه شئ plus دا x into 2x minus 1 چې دا به ضرب کوم b divided by 2x minus 1 ته هم ما تاسو ته دا یو طرف دا یو دغه ته ځکه په ډیټیل سره کومه چې نو سوالات حل کومه بیا زه ډایرکټ په شارټ کټ سره کوم صحیح ده دا خبره په کې لیکم خو تاسو بیا الریډي پوهیږئ تاسو دې ځان لک پوه کړئ دا x په دې x سره کټ شي 2x minus 1 2x minus 1 سره دلته څه باندې شو 3x minus 2 دلته څه باندې کې ګوره x ته x سره کټ شو څه باندې شو a د a سره څه باندې شو 2x minus 1 plus دلته کې 2x minus 1 2x minus 1 سره کټ شو دلته څه باندې شو b د b سره څه باندې شو x دې ته به وایم equation number 2 وس د دې سټپ نه د دې سټپ کې لګ ورته په غور سره وکړي
چې بیا نور سوالات زه کوم پای کې به زه دې پوره ایکسپلینیشن نه کوم تاسو اوس اسی ځان پوهه که تاسو خیال وکړئ چې دا شیز مونږ کله دې ټولو ځیګونو ته ضرب کړو که نه نو څه چلو شي د دې نه ډینامینیټر پوره په پوره ختم شي صرف نیومینیټر پاتې شي 3x - 2 صرف پاتې شو که نو یاد به ساتئ د دې شیز سره هغه شیز ولګي کم چې د سره لاندې نه وي دا کم چې د سره لاندې نه وي او د ده سره هغه ولې کم چې د سره لاندې نه وي اوس د ده سره لاندې x دی نو x دې کټ شوی دی د ده سره څه لګېدلی دا 2x - 1 لګېدلی مطلب د ده سره د دغه لګېدلی دی خبره پوهېږئ بیا پلس پلس خو په خپل ځای د ده سره هغه شیز ولګي کم چې د سره لاندې نه وي د دې 2x - 1 سره شته که نه دا به سره نه لګي دا دې کټ شوی تاسو خیال وکړئ 2x - 1 کټ شوی د ده سره څه لګېدی د ده سره د دغه ډینامینیټر لګېدلی دی د بي سره دا x لګي مطلب د a سره د دې هغه ډینامینیټر ولګي او د بي سره د دې هغه ډینامینیټر ولګي دې ته موږ څه وایو ایکویشن نمبر 2 اوس زمونږ مین کار دا دی چې د a او د b ویلیوز معلومول زمونږ اهم کار چې دی هغه د a او د b ویلیوز معلومول دي د a او د b ویلیو به معلومې څنګه دا به داسې معلومې ګوره دا چې کوم دا ایکویشن نمبر 2 دی په دې کې د x په ځای داسې انسه ولګوئ په دې ایکویشن نمبر 2 کې د x په ځای داسې انسه ولګوئ چې یو ته 0 شي مطلب یا د a هغه 0 شي یا د b هغه 0 شي او یو ته معلوم شي خبره پوهېږئ سوچ به وکړئ دلته کې د x په ځای داسې انسه ولګوئ چې په هغې کې یو 0 شي یو معلوم شي د b په د x په ځای که زه 0 ولګوم نو دا یو به 0 شي نو b چې 0 سره ضرب شي 0 به شي نو a به ترې معلوم شي خبره باندې پوهېږئ نو دلته کولیږم چې put x is equal to 0 in equation 2 په equation 2 کې د x په ځای 0 ولګوئ equation 2 سره 3 د x په ځای باندې 0 minus 2 is equal to a په خپل ځای 2 د x په ځای باندې 0 minus 1 plus b په خپل ځای د x په ځای باندې 0 3 zeros are 0 minus 2 is equal to a 2 zeros are 0 minus 1 plus b b له په 0 کې ضرب ورکړئ څه راځي 0 دې راځي 0 minus 2 نه څه راځي minus 2 is equal to a 0 minus 1 نه څه راځي minus 1 plus 0 دا minus 2 شو دا a چې minus 1 ته ضرب څه به شي minus a به شي minus ته minus سره کټ شو 2 راغی د څه ویلیو د a ویلیو د a ویلیو څه راغله 2 راغله اوس دا خو خیر اسان و اوس تاسو نه بل کوېشن دا کوېشن نمبر 2 د a ویلیو معلومه شوه اوس د b ویلیو معلومه وکړه په دې ایکویشن 2 کې بیا د x په ځای داسې انسه ولګوه چې a پې 0 شي او b پې معلوم شي b چې a پې 0 شي د x په ځای داسې انسه ولګوه چې a پې 0 شي اوس یو طریقه خو دا ده داسې قسمه اسان سوالات چې په هغې کې تاسو پیدا کولی شئ انسان صحیح ده لکه زه داسې پیدا کولی شم چې د x په ځای باندې 1/2 ولګوم نو 1/2 چې دلته ولګم 2/2 سره کټ شي دلته به 1 پاتې شي 1 - 1 به 0 شي دا شی به مکمل 0 شي یو دا طریقه شوه بله طریقه زه تاسو ته ښیم by using mathematics موږ استعمالوو ګوره ستا دا ځای 0 کول پکار دي که نه دا a into 2x - 1 ته دې چل کې دا ځای 0 کې نو a خو 0 کېږي نو a خو موږ نه 0 کوو زمونږ کار سره 2x - 1 څه کوو 0 کوو د میتھمیټکس استعمال کا دا 2x - 1 دا ایکویشن چې حل کا تا ته به x ویلیو معلومه شي په خبره پوهېږئ دا ایکویشن حل کړه x ویلیو به معلومه شي دا مطلب زه دا ځای 0 کوم دا ځای 0 کې نو دا ځای راوړه 0 پټ کا اول چې مې دا ځای 0 کوم نو دا ځای مې 0 پټ کو کنه x مې 0 پټ کو کنه وزه دا ځای 0 کوم نو دا ځای راوړه 0 پټ کا دغه شان دي مولګه 2x - 1 = 0 چې دا ایکویشن حل کوم دا خو آسان ایکویشن دی لینیر ایکویشن دی دا چې حل کوم د x ویلیو براوځي چې x ویلیو براوځي به الته ولګوم نو a به 0 شي b ته معلوم شي نو ګوره دا څنګه حل کېږي 2x په خپل ځای 0 - 1 اخوا او پلس 1 مشي 2x ویلیو به سره شي 1 د x ویلیو به سره شي 1 په خپل ځای 2 به ملټیپلیکیشن کړي چې د خور څه بچن شي ډیویژن ته نو د x په ځای چې کله زه 1/2 په دې ایکویشن 2 کې ولګوم نو a به 0 شي b چې هغه به معلوم شي دلته کولی کوم چې put x is equal to 1/2 in equation 2 equation 2 چې هغه په دوباره باندې لیکل چې هغه نه کومه زه ډایرکټ د x ویلیو چې هغه پټ کوم نو 3 په خپل ځای باندې د x په ځای سره لګو 1/2 minus 2 په خپل ځای باندې a په خپل ځای باندې 2 په خپل ځای باندې د x په ځای باندې 1/2 minus 1 plus b په خپل ځای باندې د x په ځای باندې 1/2 3 چې په 1 کې ضرب ورکړي دې ناراضي 3 لاندې سره راغله 2 minus دا 2 په خپل ځای باندې a په خپل ځای باندې صحیح ده دا 2 له 2 سره کینسل شو یو په ملټیپلیکیشن کې یو په ډیویژن کې ده دلته کې دا په بر سره شي 1 minus 1 او پلس b له چې په 1 کې ضرب ورکړي دې ناراضي b لاندې سره شو 2 پاتې شو د دې ټول لاندې 1 دی
دا وس واړه واړه سوالات دي 3 ور 2 minus 2 دا څه قسمه واړه واړه سوالات دي دا تاسو الریډي په لوور کلاسونو کې کړی زه به دا ډایرکټ کوم ها 2 او د 1 چې LCM والے دي نه راځي 2 دا 2 جدي تر کا ضرب کې 2 بر 2 سرکټ شي دغه سب سباري شي 3 ماینس دا 2 جدي تر کا ضرب کې 2 2 زار دي نه راځي 4 دا واړه سوالات دا سوال کولای شي دا A په خپل ځای 1 minus 1 سره راځي 0 پلس دا B ډیوایډ بای 2 دا په خپل ځای باندې راځي و د 3 minus 4 سره راځي minus 1 راځي نو minus 1 ور 2 چې دا برابر راشي L چې په 0 کې ضرب ورکې دي نه 0 راځي او پلس دلته کې په سوال شي B ډیوایډ بای 2 پاتې شي ودا نو کوېشن چې راځي په دې کې کومه دي تاسو په غور سره وګورئ دلته سره راغلی هو دا -1 over 2 is equal to دا برابر راغلی د 0 سره چې موږ پلس کو B ډیوایډ بای 2 دي نه سره راځي B ډیوایډ بای 2 زه غوا سره کې څه معلومه B معلومه نو دا B په خپل ځای باندې دا -1 over 2 په خپل ځای باندې دا 2 په ډیویژن کې چې اخو سره بچی شي ملټیپلیکیشن د بچی شي نو 2 له 2 سره کټ شو دلته څه باندې شو -1 نو -1 برابر راغی د سو د B مطلب دا د B ویلیو سره را -1 را وز دا چې کوم د A ویلیو موږ راوستره 2 او د B ویلیو راوته سو -1 دا دوه ویلیوګانې براوالو دا به پټ کو په کومه ایکویشن کې په دې ایکویشن نمبر 1 دا ځای به تاسو صفا کو وکړي په هغه ځای کې پسې دا ځای ها دا ځای کې پسې دا چې کوم ځای د لیکو سره لیکل کومه چې پټ A is equal to 2 د A ویلیو 2 راوتی دا او د B ویلیو چې دا -1 دا دوه ویلیوز راواله دا پټ کا ان ایکویشن 1 په ایکویشن 1 کې دا دوه ویلیوګانې چې هغه پټ کا ایکویشن 1 ته چې تاسو پورې دی خو دا 3x - 2 په خپل ځای باندې لاندې به دا ولیکئ ها دا پاګه بس د سره روان دي دا چې بیا په دوباره بر شروع ونه کوي سیدا د سره روان 3x - 2 ډیوایډ بای x into 2x - 1 دا برابر راغلی a په دې سولو کوم 2 لاندې x پلس د b په ځای باندې سولو کوم -1 لاندې 2x - 1 دا په خپل ځای باندې ټیک ده ری باندې پوه شئ نو 3x - 2 ډیوایډ بای x into 2x - 1 دا برابر راشي د a په ځای باندې 2 په خپل 2 ور x دا په خپل ځای باندې دا ماینس او پلس چې ضرب شي دا به شي ماینس او بر سبا شو 1 لاندې سبا شو 2x - 1 پاتې شو ری باندې پوه شئ دا چې دا پارشل فریکشن ته کنورټ شو دا وړي وړي ټوکړي چې راځي دا انسر شو دا دوه وړي ټوکړي چې راځي دا فریکشن چې کله کنورټ کې مطلب د دې دوه وړي ټوکړي معلوم کې دا دوه وړي ټوکړي دي وز دا برابر دی رسو دا 3x - 2 ډیوایډ بای 2x سکوير ماینس x وز دلته کې دا یو خبره بهر یو سوال سره بزنه کوم صرف د دې سوال سره زه اضافه کوم د هر یو کوېشن سره بزنه خبره چي نه کوم بس الریډي دا په دې باندې جواب ختم شو وز دلته کې تاسو اضافه خبره کوم ګوره وکړي دا چې کوم دوه وړي ټوکړي دي یو ماراويسته رسو 2 ډیوایډ بای x یو ماراويسته 1 اور 2x - 1 دا چې تاسو حل کوي کنه د دې نه واپس دا شي راځي او چې دا تی راځي نو دا په خپل برابر دي برني کنه مطلب دا برني تی راځي لکه حل کو چې څنګه د x او 2x - 1 چې LCM والو دي راځي د x * 2x - 1 دا x او 2x - 1 چې دې ته ضرب کو نو 2 سره به څه ولګي د x پر x سره کټ شي 2 سره به 2x - 1 ولګي خبر باندې پوه شو دا ماینس په خپل ځای باندې دا x او 2x - 1 چې دې ته ضرب کم دا 2x - 1 2x - 1 سره کینسل شي او دا 1 سره به څه ولګي 1 ملټیپلای باندې دا x سره ولګي 2 چې په 2 کې ضرب ورکړي دا به شي 4x - 2 چې په 1 کې ضرب ورکړي دا به شي 2 او دې خو -1 چې په x کې ضرب ورکړي دا به شي 1x مطلب x بشي لاندې به څه باندې شي x له 2x کې ضرب ورکړي چې ضرب ولا ورکم دا به شي 2x سکوير - x چې په 1 کې ضرب ورکړي دا به شي x بشي 4x نه چې لرکم دا 1x د دې 4x نه دا 1x چې دا لرکم د لیک څه باندې کیږي 3x - دا 2 په خپل ځای باندې لاندې څه باندې شو 2x سکوير - x هغه کوېشن چې کوم راکړو اته واپس راغی دا دوه وړي ټوکړي چې هغه معلوم کړي دې ته ویل کېږي پارشل فریکشن دا چې کوم کوېشن کوم را روانې نوري دا غي سره بزه دا لاندې چې کوم ډیټیل دی دا ډیټیل به سره نه بیانو صرف چې کوېشن کومه طریقه دا کوم طریقه سره سوال حل کول غواړي صرف هغه طریقه چې دا بزه بیانو دا شو پر ایکسرسایز نمبر 4.1 کوېشن نمبر 1